د موسی په ځای کې خلکو نه ټول نیولي په جیل کې پراته دي. خلیل رحمان کم کفر کړی دی چې تر اوسه پورې غریب په جیل کې پروت. لوګ عید واوره او بی واوره دغسې انتخابات بوتوم کړي. قاد بیکات وکړه او د انتخابات وکړه، نتیجه یې څه شوه؟ علاج درته ښایم. قرآن سره او حدیث سره ټوکې پرېږده. یک دا اعلان وکړه چې د ملک قانون به سبا د قرآن د ملک قانون به سبا د قرآن. مفتی محمود دا یایي چې کومه تمنا من د قدو نه په سر رلی وه چې د ملک قانون به قرآن او دنا چې د ملک قانون به قرآن موږ الحمدلله خدای چې کوم شی م غوښتو هغه را ټیک ده جي. موږ دا نه ده چې د تره زوی مې ممبر دا ممبر دا اوس هسې خولې نه مې څه وځي ورته دا خو زما ټکل او دا وزیران به په کومو سترګو تاسو ته بیا درځي ورته پرون وزیر مې څه دي کړي دي نو دی به وایي چې نه که دا ځل شوم که نه نو تاسو به وګورئ که دا ځل شوم که نه نو تاسو به یې وګورئ. هسې ده که نه ده؟ والله العظیم چې د خلا په امداد د ملک سره نه ګوره دا خلک څه نشي کولی. خبره د خدای ده. د خدای امداد به د ملک له راځي چې د ملک قانون قرآن شي، د ملک حدیث د جناب محمد رسول الله شي. بس د دې ملک نشته چې څو پورې د ملک قانون قرآن شوی وي. باقي قرآن سره کومې دوکې چې د کله نه ملک جوړ دی او را روانې دي نو الله خو صبر هم ډېر لوی 400 کاله صبر شرایط ته کړی او که نه وکړی خبره پوهېږئ 400 کاله صبر یې ورته کړی وه چې راځي بیا یې چغې والې خدای دې اوس څه نه کړي. 900 کاله صبر یې د نوح علیه السلام قوم ته کړی او که نه یې وکړی 900 کال پیغمبر په پیغمبره جمع ورته 900 کاله چغې والې وې. قوم سوا د ټوکو نه به بل څه نه کول چې الله پې طوفان رایستو او دغې چغې والې بیا هېڅ نه وي. تاسو خیال راک نو همدا ده عزیزانو چې د خدای صبر بله ورځې تاسو وګورئ چې ختم به شي او رانیسي والله کم بیا څوک دی خلاص. نو عرض مې دا و دا غټاک نه لګیا دي دا ملا داسې مولیان هم تاسو ټول لګیا یې ځای په ځای خوشحالوئ سم خوشحال کړه څه پسې لګیا یې او ملا چې وي واوره که ملا او په پاکستان کې په بوشي خوشحال شو سوا د پاکستان د قانون قرآن کېدو نه الله دې هغه ملا نه زما دیرم لرې له د ملا چې ځان ته ملا وي دا مه وایه چې یاره څه خو دي که نه یاره څه خو دي که یاره چې خو دي که نه څه ته وایي چې خو دي که نه چې خو دي که نه نه دا همغه چل دی د فرض او د واجب او د ښایي د شانه د مسلمان سره چې اکثر احکام بیا د وګورئ که دا ټکی د هغه سړي متعلق ته ووایې چې تا ته معلوم نه وي نو کېدای شي چې ده څه خو کړي چې د مور نه پیدا تر مرګه پورې تا ته معلوم دی چې دی د کافر بچي مخ نه دی قبلې ته کړی او ته ورته چې ښایي کې د شانه د مسلمان سره امید دی چې خدای به ان خوله دې د مرګ په ناره ټپی شه نو ښایي
خو دا معنی چې تا لیدلی تا ته معلوم دي نو چې ستا مخکې د موره پیدا او دا دی اوس درته په جنازه کې پروت دی او ته د هغه تعلق وایه چې ښایېږي د چا بدبخته کمبخته زمونږ خو بیه تباه ده مونږ خو والله العظیم دا قرآن به د قیامت په ورځ تاسو وګورئ چې زنځیر به یې د بجلیګر ملا په غاړه کې اچولی او خدای ته به یې راکړ والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ چې زما په خپو کې به یې پړي اچولي او خدای ته به مې راکړ چې الله د هغه سړی دی چې زه حدیث هم زه لوستی وم او په شرمونو یې شرمول زه قرآن هم اخیستی وم او بیا به یې د دنیادادو دپاره زه ډال ډال کوه زما حدیث به ما دپاره هلک آرامد وي چې زما ایمان د امام بخاري غوندې شي کلي کې بادشاه ته وایي چې صاحبان زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانوي امام بخاري ورته وایي چې ها بادشاه حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې معشوقې پسې ډېر محنت کړی دی ډېرو منډې مې وهلې دي دوه قدمه به چې لاړم نو دوه رکعته نفل به مې وکړل د خدای شکر به مې وایست چې خدا د رسول الله په حدیث پسې تا ماله د تلو توفیق راکړه نو زه ستا شکریه ادا کوم نه بادشاه دا حدیث دومره سپک شو چې زه به یې د دنیادارو دربار ته راوړله بادشاه به ضلع خارج کو ضلع خارج به بل بادشاهي ته به لاړو هغه بادشاه به ورته ووایي چې ما له حدیث راځه او دربار کې بیانوه ده به ورته بیا داسې وی هغه به هم ضلع خارج بلې بادشاهي ته به لاړو هغه به ورته وی ده به ورته بیا داسې وی هغه به هم ضلع خارج ټولو ملکونو کې وګرځېدو یو بادشاهي هم ځای نه ورکول چې ځای نه ورکولو نو خدای ته وایي چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې که پاس را باندې ځمکه تنګه شوه ستا حدیث را باندې خلک سپکول غواړي بادشاهان یې راته خپل کور ته راوستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاري وفات شه چې وفات شه شپږ میاشتې د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبر لوخړې به راول خلکو به یې خطورې وتښتولې بیا د پې نورې واچولې بیا به ترې خوشبویۍ لوخړې راول دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا سر لرې کړه چې دا تربت باقي پاتې شي قرآن او حدیث به داسې سړی جنت ته بوځي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی نن نه 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاه و ستا د دې بادر کلي رحمان بابا په اظهرخانه ادیره کې ښخ دی اورنګزیب ورته وایي چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه ویل زه او ستا دربار ته راتللو اشعار ویل او که نه ورته یې غوږ کېږده چې لومبی شعر درته ووایه ورته اورنګزیب الپترخ کې مې جان په لاس کې مې جان دی للپترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی للپترخ کې مې جان په لاس کې مې جام دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی زه د یار تصویر پترخ کې د میو جام په لاس کې ای اورنګزیبه په خدای قسم زه تا خپل غلام ګڼم نو ته به ماله راځي که زه به تاله درځم
بیا ورته څه ویله ویانز کارش د تخت و تاج بادشاه ته وویل آنز کارایش د تخت و تاج کا خو مرګې به یې دا تخت و تاراج کا بس دا یې ویلې او ترې لاړو زه تر مرګه پورې بیا دا زرخانه د میرو نه کور ته راغی کوی کیسه څه وه دا لنډ تاسو پورې پښتون لا څه خدای دې امان پښتون یو دې ته وایي تاسو د خپل مشر قدر نه کوئ مولانا روم په عزتمن قوم کې پیدا او اسمان کې ناست ڈاکٹر اقبال نے وګورئ اقبال نے فرمایا په آسمان کې کینولې چې په عزتمن قوم کې پیدا دی رحمان بابا چې په بې عزته قوم کې پیدا دی نیله بیله په قبر چرسیان ناست دي او کلام یې چې دی پر هډوکې د مان وایي قبر باندې د چرسیانو ډیپو دی دا دلته ټولۍ جوړ شي ادبي ټولۍ خدای خبر چې څه ټولۍ ده پکې اکو بکو مونږ چې وارو مونږ به وایي چې اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه پترا پکو اباسین چپې چپې پکې ناسته درخاک ټول ملک اکو بکو دی دا زه خیال اکو بکو د ژیړي مشاعره یې چې شاعرانو له راغلي یو ځل زه ورپسې تللی وم چې تللی وم چې یو څوک دسکې مې وله ورکړي اوس چې مشاعره یې راشي نو شاعران تپوس کوي چې دی خو به نه راځي که دی راځي نو نن مې درته وویل تاسو شاعران یې دا ستا شعرونه ته وګوره شعر کتاب به ولیکي لختیان دی یو شاعر کتاب دا اندازه کوه شاعر رحمان بابا شاعر خوشحال خان خټک و شاعر حافظ دالپوری و شاعر رمضان و ته شاعران زما عزیزانو رحمان بابا ډېر لوی والله العظیم سواد د سیدو شریف سواد سے رحمت الله علیه به وي چې کاش چې په پښتو ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په کلام مونځ کو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک د غرغشتو ما ته به کړلی یو قصیده و چې وبرنه ویله سترګو نه به دا د اوښې توی میعزرګل اسیر مالټا 110 کاله عمر دی کله زه ورشم او څه اشعار ورته وایم نو هغه وایي زاریان په دې چې دې ملک کې دا دومره لوی علم چېرته و چې دې سړي کړی هغه مسلې نیم زر کاله مخکې امام غزالي نه دي حل کړي چې کومې مسلې د تصوف رحمان بابا په یو شعر کې حل کړي اوس تاسو په ایمان الله جومات کې کېناستې لرې به نه ځو چېرته په یو ټکي پوهېږئ په یو هسې څه غوړ زیړی چې راځئ لالاسقا عطر مم مګلي او څه چل دی جمعې مونځ ته را روان دی مسواک یې صوباړی په جیب کې ټومبلی دی او رانجې یې چوړي دي او ږیره یې ګومنځ کړې ده په یو ټکي پوهېږي یو ټکي کور کې به ناست و د رور پې شک چې دا دې کور نه بار نه وځي دا زما په ښځه مین ښځې ته یې وویل چې ته ځان مان جوړ کا او ده ته راوځه ګورو که د ده حرکات خراب شو نو مونږ یې وجنو ښځې دلته ګل مول ټومبلي دي او لاسونه یې سره کړي دي او ځان مان یې جوړ کړی دی ناست دی خپله مراقبه کې او دا راوتې ده هغه چې ورته داسې کتلي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وایي نن د نوي شراب څښلي دي پوهېږم نن د نن څښلي دي پوهېږم
په رخسار دې ګل ټومبلې دي پوهېږم د مرګ مې د نور څه ده رقیبان دې رابللي دي پوهېږم تا رقیب چې ست تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلي دي پوهېږم څه حاجت دی چې د خط په ملا لولمه څه حاجت دی چې د خط په ملا لولم دا دې زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سوړه کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلي دي پوهېږم رقیب ځکه د رحمت رقیبه ځکه تیری په رحمل کال دی چې تا خوا پورې نیولي دي پوهېږم څادر یې پرګه واچولو او روان شو ډیوډۍ کې ورته ورور یو نور سړي ناست د ورور عزیز خان نامه لاس نه یې ونیو ویل چېرته ځې دی ورته داسې ګوري ورته وایي نشي د خانو غریبانو سره کلي نشي د غریبانو سره کلي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لا او دا زرخانه په میارو کې نسکور به پروت و او مړه ملته شو خخه ملته شو خو بیا کور ته رانغی په کنده کې پروت دی یو سړی ورته راغی داسې ویښوځلو ویل څه کې دلته داسې ورته وکتل درویشي خو لویه بادشاهي ده داسې ورته وکتل اوسه وی څه کې دلته وی خبر نه یم چې راوستم لکه ما عاشق سړي واګې خو د معشوقې په لاس کې کړ خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې درومه لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نه وي ور معلومه عزیزانو عرض مې ده عمر تیر شو موږ پوه نه شو د زلیخې کتاب ټول خلاص شو او په دې پوه نه شو چې زلیخا لره او که ښځه واخر دعوانا الحمد لله الذي هدى ما غرك بربك الكريم غاوره پسې چې الله کریم دی تا د خدای د قهر او د غضب نامه نه ده اورېدلې نو عرض مې دا او بل ځای کې قرآن وګوره فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره الله وی د ذرې عمره ذره وایي د دروازې په دې چون کې چې کوم نور لګي او د نور شعاعو ته چې وګورئ کوم ذرات چې داسې په هوا کې اوړي راوړي دغې ته ذره وایي الله فرمایي که د دغه ذرې عمره نیکي دې وه به جزا درکړلی کي او که د دغه ذرې عمره بدي دې وه به سزا درکړلی تاسو خیال را نو چې د قرآن غوندې عظیم کتاب او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر برملا اعلان کوي چې هر سړی به
د خلاصي اسباب ځان ته پخپله جوړئ. نو زه او ته کوم کوجایي چې چاله د جنت پرمټ ورکو یا چاله دا ګرنټي ورکو چې بس ته غم مه کوه او ته به خلاص. بیا یې صاحبه ایجنټان ساتلي، ایجنټان هغه ایجنټان یې کړل او ګاکان وله خلق وله پیدا کوي چې راشه د رحمتونو باران او د خیزونو باران دلته کې. نو منو عزیزانو چرې به په دغه ځوکه کې ننښتی کوم ته د دې مقابل کې یو بل طاقت او بل زور معلوم چې بل طاقت او بل زور مونږ ته معلوم نه دی نو خیال هم کړی دی چې جوړ رحمتونه هم دلته دي او فیض هم دلته نه ملاویږي. او که تاسو خیال وکئ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا ډېر لوی سړی د ده متعلق خلق وایي چې دا دیوبندي ملیان چې دي دوی پیرانی پیر صاحب نه مني اورېدلي به او چې کوم سړی پیرانی پیر صاحب نه مني نو کافري. نو ستاسو په نیز باندې چې څوک پیرانی پیر صاحب نه مني کافر. زه وایم چې پیرانی پیر صاحب منل او نه منل پرېږده، الله چې څوک نه مني څه شي قرآن او حدیث چې څوک نه مني هغه څه شي. زه به دا ثابته کړم درته چې ته وایې چې دا سړی پیرانی پیر صاحب نه مني لہذا دا مسلمان نه. زه به وایم چې ته خدای نه منې، ته رسول نه منې، ته قرآن نه منې، ته حدیث نه منې. مخبر صادق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه فرمان نه من. تاسو راشئ د اسلام څومره کتابونه چې د خلاصې نه والا قرآن حدیث فقه اصول تفسیر شروع دا ټول راواله او په یو کتاب کې دا وښایه چې په قبرونو باندې موجوده چې کوم حرکتونه کیږي دا پلانی کتاب کې لیکل. یو کتاب د قبرونو کاڼي په ځان مګل، د قبرونو جاروګانې په ځان مګل، دا په یو کتاب کې وښایي چې دا ښه کار دی. نو بیا دا ښه کار به مونږ ولې نه کوو؟ مونږ خو ګرځو دې په امام غزالي رحمت الله علیه لیکلي چې جارو او کاڼي د قبرونو په ځان وهل دا د یهودو او د نسواراو عادت. یهود او نسوارا چې وو هغوی به د خپلو مشرانو د قبرونو کاڼي او جاروګانې په ځان مګل، قبر پورې ځان مګل، دا د یهودو او د نسواراو عادت. نو عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې نشو. قبرونو ته تلل دا ثواب دی، دا ډېر ښه کار. ادیرو ته تلل دا ثواب دی، دا ډېر ښه کار. لیکن په هغه طریقه تلل چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایه. قبرونه د پیغمبر په زمانه کې جنت البقیع مقبره وه. جنت البقیع مقبره اوس هم شته په مدینه منوره کې.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې خو پرېږده د شپې هم هغه هدیرې ته تللی دی او دعا یې ورته کړې. نو عزیزانو موجوده وخت کې قبرونه بیا زیارتونه. زه تاسو نه یو تپوس پلار دی او مور دی سمندر ته پرېښودي او یو سړی د سیند په غاړه په تخت ناست دی او ګیر چاپېر ترې باغونه دي او نوکران خدمتګاران ورته ګرځي او پلار او مور دې سمندر ته وغورځېده او غوپې ودي. ته به دې پلار او مور پسې منډې وهي او که دغه تخت والا سړي ته به ورځې. نو د مور او پلار په قبر توکاڼې هم نه توکې. اولیاء او بزرګان چې خدای بخښل وي هغې پسې منډې وهي. نو ستا تلل د مور او پلار قبر ته ډېر ضروري دي که د بل چا قبر ته ډېر ضروري؟ خبره کوه. ته چې بل چا ته ځې نو پلار او مور پیغمبر د هیڅ مړي متعلق دا نه دي ویلي، د یو ولي متعلق یې دا نه دي ویلي چې جنت د ده په خپو کې دی. دا چرته نشته، چرته نشته. یو دا مهرباني به کوئ چې ما زما خبرې چونکې ډېر لرې پورې ځي، ډېرې لرې پورې ځي، نو ما سره به زباني جمع خرچ نه کوئ. که چاته م ووایي چې هغه دا ویلي دي او هغه دا ووایي چې نه دا غلط ویلي دي، نو یا به راولئ او یا به ورته وایئ چې په دې دلیل وښایه. ما په خبرو پوهېږئ؟ پیغمبر د چا متعلق دا نه دي ویلي چې جنت د ده په خپو کې د یو ولي وي، د یو تاسو ووایئ چې د رسول الله په زمانه کې ابوبکر صدیق غوندې ژوندی و که نه؟ تر قیامته پورې چې ټول اولیاء راغونډ کړي نو د ابوبکر صدیق د خپو خاورو ته نشي رسېدی. که رسېدی شي د دنیا ټول اولیاء چې راغونډ د حضرت عمر د خپو خاورو ته نشي رسېدی. د دنیا ټول اولیاء چې راغونډ کړي د حضرت عثمان د خپو خاورو ته نشي رسېدی، د حضرت علي د خپو خاورو ته نشي رسېدی. ټیک ده؟ د امام حسن او حسین د خپو خاورو ته نشي رسېدی. نو ابوبکر غوندې ولي، عمر او عثمان او علي غوندې ولي د هغه موجود دي او پیغمبر صحابو ته دا نه وایي چې صحابو جنت د ابوبکر په خپو کې دی یا د عمر په خپو کې دی یا د عثمان په خپو کې دی یا د علي په خپو کې دی. دا نه وایي. پیغمبر د هغوی په موجودګۍ کې وایي چې ان الجنة تحت اقدام ابویکم. ای صحابو جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې. په کار دا ور که نه و؟ د ولي موجودګي په خپل ځای موجود ده. ابوبکر غوندې ولي او عمر او عثمان او علي غوندې ولي موجود دي او پیغمبر وایي چې جنت ستاسو د مور او د پلار په خپو کې. دې وجه نه عزیزانو خیال کوئ